الله خپل حبیب ته داسې شان ورکړی، داسې مقام ورکړی چې صحابه به څه قسم تکلیف فوراً به نبی علیه السلام ته راغی. یو صحابي راغی قربان بچی واده مې دی قربان خوشبویي په کار دی. نبی اعظم ورته فرمایي لاړ څه شیشه یې راوړه، بوتل یې راوړه. چې بوتل یې راوړه نبی علیه السلام خپل بدن خوله، نبی علیه السلام په بدن مبارک په ډېره زیاته خوله راتله، خپله خوله مبارک یې ور غونډه کړه، بوتل یې ورته په ډکه کړه. څومره څنګه خوشبویي وه. راوی فرمایي چې په مدینه منوره کې دا کور چې دی کوم کور ته نبی علیه السلام د خولې یوه شیشه یوه بوتل لاړه، فرمایي په کل مدینه کې دا کور په بیت الطیبین د خوشبوی وال کور باندې دا کور مشهور شول. چې په خوشبوی کې دومره اثر، په خوله کې دومره خوشبوی وي، هغه به څومره خوشبودار نبی وي.